الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله رب العالمين حمد وثناء وجناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باري درود وسلام نبات زمان معزز ومحترم الله رب العالمين چې مونږ پیدا کړیو زمونږ د پیدایش مقصد هغه محمل او بیکاره او عبث نو بلکې الله رب العالمین چې مونږ مقصد د پاره پیدا کړیو او د دنیا ته را لېږلیو هغه مقصد الله رب العالمین مونږ ته په قرآن کریم کې بیان کړی دی او د هغې مقصد خپلولو لپاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل دې انبیاو مونږ ته د الله رب العالمین د انسانانو د دنیا ته د رالېږلو مقصد هغه مونږ ته واضح کړی دی ځکه الله رب العالمین چې کله اراده د انسان د تخلیق وکړله نو ملائکو ته وویلي چې انی جاعل فی الارض خلیفه زه په دنیا کې خپل خلیفه مقرروم ملائکو ورته وویلي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مونږ ستا لپاره ستا د تحدیث او ستا د تقدیس او ستا د حمد او ثنا د ویلو لپاره کافي یو نور مخلوق څه لپاره پیدا کړ الله رب العالمین ورته ویل انی اعلم ما لا تعلمون اے ملائکو تاسو ته پته نشته دی کوم کارونه چې زه کوم د هغې باره کې تاسو ته علم نشته دی د انسان په تخلیق او د انسان په پیدایش کې د الله رب العالمین لوی حکمت د الله رب العالمین لوی حکمت موجود چې الله رب العالمین دا انسانان په دنیا کې را پیدا کړل زما محترمو تاسو وګورئ د دنیا ماحول دی چې کله کم یو انسان په خپل لاس باندې یو شی جوړ کړي نو هغه شی بیا هغه ته کاڼی نه نیسي هغه ته خښته نه نیسي
چې هغه ټوټې ټوټې کړي او هغه مات کړي، بلکې په هغې باندې چې کله کوم محنت وشي، کوم کار په هغې باندې چې وشي، هغه محنت او هغه کار دا انسان هغه شی رااخلي او ډېر په حفاظت سره او ډېر محفوظ ږدي او هر چا ته یې ښایي چې وګوره ما چې کوم تعلیم کړی دی، ما چې کوم ځان ستړی کړی دی، ما چې دا کومه مسافري کړې ده، د هغې تعلیم او د هغې مسافري او هغه جدوجهد دغه نتیجه ده، دغه نتیجه ده هر چا ته یې ښایي. نو دغرنګې زما محترمو الله رب العالمین چې کله دا انسان په خپل لاس باندې پیدا کو او په دې کې روح واچولو، نو دا الله رب العالمین نه غواړي چې دا انسان راواخلي او بیا په جهنم کې وغورځوي. ولې د دې انسان د محنت او د دې انسان د کامیابۍ دپاره، د دې انسان د جدوجهد دپاره، د هغې د خلاصولو دپاره الله رب العالمین موږ ته داسې اعمال او داسې طریقې وښودلې چې د هغه موږ په خپل زندګۍ کې راولو، هغه موږ په خپل زندګۍ کې واچو، نو موږ به د الله رب العالمین د جنت او د الله رب العالمین د کامیابۍ او د هغې د نعمتونو مستحق وګرځېږو. ځکه الله رب العالمین موږ ته خپله هم په قرآن کریم کې فرمایي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې هم موږ ته دا ارشادات فرمایلي دي چې انسانانو په دنیا کې دا ستاسو دا دنیا دا ځای د عمل دی او د دې عمل او د دې کوشش او د دې محنت ثمره به تاسو ته په آخرت کې درکولی کېږي. خو بیا دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا انسانان ټول دا ګناهګار دي، د ګناهونو کوونکي دي. غوره ګناهګار هغه انسان دی چې الله رب العالمین ته توبه وباسي او الله رب العالمین د سر به سجود شي. ځکه زما محترمو که چېرته موږ الله رب العالمین ته نه راځو، الله رب العالمین د سر به سجود کېږو نه او د خپلو ګناهونو توبه او استغفار نه کوو، د الله رب العالمین ته رجوع نه کوو، چې کوم نعمتونه الله رب العالمین موږ دپاره تیار کړي دي او د الله رب العالمین نه دا دعا ده چې الله رب العالمین موږ هغه نعمتونو مستحق وګرځوي. ځکه زما محترمو نن سبا تاسو ګورئ داسې مونیان پیدا شوي دي چې صرف خپله مشهوري غواړي، خپل شهرت غواړي، دې ته نه ګوري چې دا کم مسله زه بیانوم، کومه خبره چې زه کوم په دې باندې د الله رب العالمین حکم څونه دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم څونه دی. او دا خو شیطان د الله رب العالمین سره هغه وعده کړې وه چې لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. ای الله ماله لږ شان مهلت راکړه، دا ستا بندګان دیو ته به دا بد عمل، دا د ګناه عمل، دا جهنم ته د تګ عمل، دا به ورته زه د ثواب په نیت او ښایسته به پیش کومه، دیو به د هغې نه توبه نه وباسي، نو څه به کېږي؟ ولأغوینهم اجمعین. او دا ټول به زه چې بیا نور ګمراه کړمه، د سمې لارې نه به یې واړومه. الله رب العالمین ورته وویل چې ما د آدم علیه السلام نه نیولې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام را لېږلي دي. دې انبیاو خپل امت ته همدا ستا د وسوسو نه د بچ کېدو دپاره طریقې او کارونه ورته ښودلي دي چې انسانه ستا سره یو دشمن هغه هم مقرر شوی دی، د هغې دشمن نه به ځان ساتي، د هغې دشمن په لاره باندې به نه ځي. الله فرمایي چې الا عبادک منهم المخلصین، زما نیکوکار بندگان کوم چې د دې انبیاو په لار باندې روان شوي دي، کوم چې د دې انبیاو طرز او طریقه اختیار کړې ده، هغه بندگانان به ستا د وسوسو نه او ستا د چلونو نه به بچ وي. ځکه الله رب العالمین فرمایي ګورئ چې کوم انسان نه ګناه وشي، پکار هغه انسان ته دا ده چې په هغه ګناه باندې اصرار نه کوي، په هغه ګناه باندې کلکوالی نه کوي چې یاره ښه کار مې کړی دی، یاره دا کار داسې په کار و ځکه مې کړی دی. نه، دا تکبر علامه ده،
او الله رب العالمین د تکبر خوښ نه دی. الله رب العالمین د تکبر نه نفرت کوي. ځکه هغه فرمایي چې انسانه ته کمزوری د کمزوري شي نه پیدا شوی، تا سره عاجزي انکساري دا خوند کوي، تا سره تکبر هغه خوند نه کوي. ځکه ستا په لاس کې څه اختیارات نشته دی او رب العالمین په لاس کې اختیار دی او دا تکبر د الله رب العالمین سره خایي. ځکه د الله رب العالمین په صفات کې دا صفت دی چې الله رب العالمین متکبر ذات دی. نو الله خپل مونږ ته بار بار په قرآن کریم کې فرمایي چې انسان وتوبوا الى الله جميعا. الله رب العالمین ته توبه وباسئ، استغفار وکړئ. ولی الله فرمایي چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کوم انسان چې ګناه وکړي، غلط کار وکړي او ظلموا انفسهم، یا په خپل ځان باندې ظلم وکړي. ظلم چې شی دی ظلم په ډېرو معناګانو سره راځي. ځان له ظلم دې ته نه وایي چې انسان ګناه وکړي، نه، ظلم دې ته وایي چې د چا حق وخوري. ظلم دې ته وایي چې د چا زړه ودردوي. ظلم دې ته وایي چې چا ته بې ځایه څپېړه ورکړي. ظلم دې ته وایي چې چا حق تلفي وکړي. ظلم دې ته وایي چې چا عزت لوټ کړي. ظلم دې ته وایي چې هغه انسان پسې داسې خبر وکړي، داسې کار ورپسې وکړي چې هغه ته خبر شي او خفګان ورته میلاو شي، زړه یې ودردېږي. دا ټول د ظلم په زمره کې راځي. زما محترمو، ځان له ظلم دې ته نه وایي چې انسان دا وایي چې یاره ما ګناه وکړه او د الله رب العالمین نافرماني مې وکړه. ځکه هغه مشهور حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي من المفلس فیکم، تاسو کې غریب سړی څوک دی؟ صحابه وفرمایل چې من لا درهم له ولا متاع، چا سره چې پیسې نه وي، ساز و سامان د دنیا نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه، غریب هغه انسان دی چې د قیامت په ورځ باندې راشي او ډېر منځونه یې راوړي، ډېر روجي، ډېر صدقې، ډېر چې دی نو هغه عبادات یې راوړي وي. وګورئ بیا دې کې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سره د منځونو نه، سره د زکات نه، سره د روجې نه، سره د عبادتونو نه الله رب العالمین په دربار کې او بعضې خلک راشي او ته به ووایي چې الله دې انسان خو ما ته څپېړه راکړې وه په دنیا کې، دې انسان خو ما پسې خبرې کړې وې، دې انسان خو زما زړه دردولی و، دې انسان خو زما مال لوټ کړی و، دې انسان خو ما ته داسې داسې کارونه یې کړي وو. ګورې سره د نیکو نه، سره د عبادتونو نه، سره د بندګیانو نه، سره د 50-50 کاله عمر سره، هغه محنت او هغه کوشش سره دا هر څه چې دی نو الله رب العالمین مخې ته به کېښودلی شي او دغه خلک به راځي، دغه ستا دا محنت، ستا دا کوشش، دا به دا خلک داسې نه وړي، دا به درنه ویسي. تا سره به څه شی پاتې شي؟ هېڅ به نه پاتې کېږي. بلکې تا سره به د هغه نورو خلکو چې کوم ګناهونه وي هغه به هم ستا د نامه اعمال ته او ستا د تلې ته واچولی شي. دا ولې؟ دا د دې د وجې نه چې تا د فلاني زړه دردولی دی، تا د هغه فلاني مال لوټ کړی دی، تا د هغه فلاني زړه ته تکلیف رسولی دی. دې ته ویلی کېږي چې شی ظلم. زما محترمه، نو الله فرمایي ذکر الله، الله رب العالمین یاد کړي. یو زما محترم هغه ظلم دی چې هغه په حقوق العباد کې راځي او الله رب العالمین حقوق العباد اله معاف کوي چې کله هغه انسان تا ته معافي وکړي. ته ډېر د الله رب العالمین نه معافیانې او توبې وغواړه، خو لیکن حقوق العباد تر کوم وخته پورې هغه انسان تا ته نه معاف کړي، الله رب العالمین هم تا ته نه معاف کړي. یو دی حقوق الله. حقوق الله کې الله رب العالمین چا ته چې وغواړي بخښنه کوي او چا ته چې وغواړي نو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. چا ته چې وغواړي بخښنه وکړي او چا ته چې وغواړي نو بخښنه نه کوي بلکې عذاب ورکوي. دا د الله رب العالمین په اختیار کې او الله رب العالمین سره دغه معاملات کې زما محترم
وګورئ حقوق الله کې الله رب العالمین فرمایي چې ذکر الله رب العالمین یاد کا الله رب العالمین د سر سجود شه الله رب العالمین ته عاجزي وکړه خو یو خبره یاد وساته چې ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون کم کار چې تا کړی دی کوم ګناه چې تا کړی ده د الله رب العالمین په دربار کې کوم کوتاهي چې تا کړی ده په هغې باندې به اصرار نه کوې چې یاره ښه کار مې کړی دی یاره دا انسان د دې شي مستحق و یاره ښه دی چې مونځ نه کومه لکه نن سبا دا ناپوه خلک چې دی نو الټه سیده خبرې دین پسې د الله رب العالمین پسې شریعت پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه تړي او الله رب العالمین مونږ ته څوارلس سوه کاله مخکې وفرمایي چې ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون په دې دنیا کې تا ته نور څه نه ملاویږي الله رب العالمین او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ملاویږي چې په هغې باندې استهزاء او ټوکې مسخرې کې نور څه نشته د دنیا کې الله رب العالمین په دې باندې غوسه کېږي ما تاسو ته مخکې وویلې چې الله رب العالمین حقوق الله هغه سره اختیار دی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء چاته چې وغواړي بخښنه کوي او چاته چې وغواړي نو عذاب ورکوي خو حقوق العباد تر کوم وخته پورې چې هغه انسان تا ته بخښنه نه یې کړي نو ستا دا ټولې نیکیانې ګورې هغه ته ځي او د هغې ګناهونه ټوله تا ته راګرځېږي نو چې کله ذکر د الله وکړي او الله رب العالمین ته یاداشت وکړي او الله رب العالمین نه بخښنه وغواړي نو الله فرمایي اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم بدل داسې خلکو څه شی ده ځکه الله رب العالمین په وړه خبره باندې هم رضا کېږي دا موږ انسانان یو چې موږ ته معافي هم وکړي جرګې هم وکړي قسمه قسم خبرې راته وکړي خو زموږ زړه دومره زر نه رحم پکې نه راځي یو د الله رب العالمین دی چې الله رب العالمین سره ورکوټه خبره کوي څه وایي ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم الله یاد کا لږ الله رب العالمین د سر سجود شه یو سترګو نه یو اوښکه راوغورځوه الله وایي چې جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار ګوره وړه خبره باندې یو اوښکه وغورځول او الله یادول او په هغه ګناه باندې چې د الله رب العالمین خلاف تا کړې ده په هغې باندې اصرار نه کول لکه دا بعضې خلک وایي که نه چېرې الله رب العالمین هم داسې لیدلی یم چې په ما باندې مصیبتونه راولي په ما باندې بیماریانې راولي په ما باندې تکلیفونه راولي الله فرمایي چې وبالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون دا په الله باندې استهزاء ده په دې کې به د الله رب العالمین څه حکمت وي په دې کې به د الله رب العالمین څه خبره موجود وي چې هغه تا ګوري چې ته په دې نرم حالت کې په دې سخت حالت کې څنګه ژوند تېرې د الله رب العالمین شکر ادا کې که نه ادا کې د الله رب العالمین طرف ته راځي او که نه راځي که چېرته راځو نو الله فرمایي ګوره ورکوټه خبره نه کوي مغفرت بخښنه ورته کوي چې زه صحیح ده بس انسان ما ته په خپل لاس جوړ کړی زه دا نه غواړم چې تا جهنم کې وغورځوم ټیک ده ما تا ته بخښنه وکړله خو سره د بخښنې جنات تجري من تحتها الانهار الله داسې جنتونو د انسان داخلوي چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي زما محترمو بیا الله فرمایي چې انسان په ذهن کې به دا خبر راځي چې مړه لکه انسان دی معافي چې وکړي یو څو ورځې پورې معافي بیا یو پنځه شپږ ورځې بعد بیا یې په زړه کې راشي چې یاره ډېر بد مې وکړه چې دته مې معافي وکړه دا خو هماغه شانتې بېکاره سړی دی الله وایي چې نه جنت مې درکو بخښنه مې درته وکړله ته به په دې جنت کې خالدین فیها همیش دپاره وي بس چې ما ته یو ځل بخښنه وکړه هغه بخښنه ده هغه د انسانانو غوندې نه ده چې په زړه کې هغه کینه هغه بغض او هغه بېرحمي موجود وي ونعم اجر العاملین الله وایي دا ډېر لویه ښه بدله ده د عمل کوونکو دپاره تاسو وګورئ زما محترمو دا اشهر حرم په موږ باندې روان دي د ذوالحجې هغه لس ورځې چې ښه عمل په دې کې الله رب العالمین ته ډېر زیات محبوب دي د جهاد نه هم چې کوم اعمال موږ په دې لسو ورځو کې کړي دي
الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین په خپل دربار کې قبول کړي او کوم د عرفې روژه هغه چې موږ نیولې ده د هغې اجر او ثواب هم دی الله رب العالمین موږ له راکړي او د هغې کې اخلاص پیدا کړي او الله د خپل دربار کې هغه قبول کړي. زما محترمو اوس د دې نه بعد محرم را روان دی دا هم په اشهر الحرم کې دی. زما محترمو چې په دې کې انسان کم عمل کوي الله رب العالمین ګوره اجر او ثواب ډبل ورکوي. ګوره ما تاسو مخکې ویلي چې الله رب العالمین دا انسان په خپل لاس باندې پیدا کړی دی او نه غواړي چې دا راواخلي او جهنم اور ته وغورځوي، بلکې چې انسان عمل کوي اجر او ثواب ډبل ورکوي. خو چې ګناه کوي د هغه ګناه په مناسبت باندې د هغې ثواب او اجر لږ شانتې کموي. لکه یو مثال تاسو وګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان په بل انسان باندې اووه حقونه دي چې په هغه اووه حقونو کې یو حق د جنازې دی. چې کله یو انسان یو مړي په جنازه باندې لاړ شي الله رب العالمین یو قرات اجر ورکوي، او چې کله دا انسان جنازه وکړي او قبر ته لاړ شي تر خښېدو پورې هغه ځای کې موجود وي رب العالمین دوه قرات اجر ورکوي. صحابه سم دې تاسو کو چې الله رسول دا قرات څه ته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل جبل احد، پشان د احد د غر عمر الله رب العالمین اجر او ثواب ورکوي. کم خلک چې عمرې ته تللي وي مدینې ته هغو چې احد غر لیدلی دی دا 6 کیلومتره اوږد دی او اوږدوالی او پلنوالی دا خو معلوم دی. زما محترمو دومره اجر او ثواب په دې ورکوټي عمل باندې الله ورکوي. ځکه الله دلته مو فرمایل ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، د الله یاد کوه د الله نه بخښنه وغواړه نو الله څه درکوي؟ جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. او چې کله انسان ګناه کوي نو د ګناه په وجه باندې هم الله رب العالمین و یو قرات د ده نه اجر او ثواب کمیږي. لکه دا انسان چې سپی کور کې وساتي هسې بې د هغې د وجې نه د ضرورت نه بغیر دلته صحابو تپوس وکړي چې د الله رسوله هلته هم قرات وپېژنو دلته قرات څه ته ویله کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لکه د غنمو دانې عمره د وربشو دانې عمره. وګورئ ثواب الله رب العالمین د غرونو په حساب ورکوي او چې دغه ثواب کمی ګناه په مناسبت باندې نو د وربشي او د غنمو دانې عمره. ما محترم الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کول توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ زړونو کې توبه او استغفار واچوي او الله رب العالمین ته رجوع واچوي چې کوم مونږ 50-60 کاله ژوند په دنیا کې تیر کړی دی، کوم ګناهونه زموږ نه شوي دي چې الله رب العالمین مونږ ته د هغې بخښنه وکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو
دغه اشهر الحرم په موږ باندې روان دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذوالحجې په میاشت کې د عرفې د روزي ثواب د 2 کالو د ګناهونو د معاف کېدو ښودلی همدغه شان دی د عاشورې او د تاسعې روزي ثواب هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د 1 کال د ګناه د معاف کېدو ښودلی دی او په دې اشهر الحرم کې چې انسان نیک عمل کوي الله رب العالمین اجر او ثواب دوچنده ورکوي او چې کله موږ پکې روزي ونیسو د هغې روزي اجر او ثواب الله رب العالمین موږ ته نور هم دوچنده راکوي نو پکار دا دی چې د الله رب العالمین ذکر او د الله رب العالمین یاداش هیر نکو او دا روزي چې په موږ باندې کوم را روان دي د محرم هغې ته ځان وسره تیار کړو نیت وکړو الله رب العالمین چې کوم انسان د نیکو اعمالو نیت کړی وي د هغې نیت اجر او ثواب هم انسان له ورکوي او چې کله هغه عمل انسان وکړي نو اجر او ثواب یې دوچنده شي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین موږ ته د دې روزي نیولو توفیق راکړي چې زموږ 1 کال ګناه هم معاف شي او ثواب او اجر زموږ چې دی نو دوچنده شي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا